السلام علیکم. امید کوم سروغ او جوړ به یاست. الله مې د عزت په جامه کې وساته. دغه له پرونه راس له بل زرا چې کومې خوش خبریانې شروع دي د شناخت کارډو د ان بلاکې ده. د دې به یو څه تاسو معلومات درکو چې دا شناخت کارډونه ان بلاک ولې سول، د چا شناخت کارډونه ان بلاک سول، له وجې ان بلاک سول. په دې کې به موږ ډېر لاندې ګهره نه ځو ولې حساسې خبرې دي. صرف دونې معلومات تاسو درکو چې تاسو دا ویډیو مکمل کتل دي او لزان سره او لغو ضرورتمندو ته شیر کول هم دي چې څوک د معلوماتو ضرورت لري. برای مهرباني یوه خبره ستاسو به په قرار نقش نه یې شناخت کارډونه ان بلاک سول. په دې کې دو سیکشنو په تحت باندې د نادرا اورډیننس په تحت د 18 او د 23 په تحت به موږ ته یو نوټس رالی. په هغه نوټس کې به بیا ته هغه مختلفې تقاضې لري. هغه نوټسان اوس به موږ ته له ننه جخه 6 ورځې بعد 15 ورځې بعد نوټسان جاری کېدا شروع سي. هغو خلکو ته د چا شناخت کارډونه ان بلاک سول او د چا شناخت کارډونه ان بلاک سول ولې ان بلاک سول. د هغو خلکو ټولو شناخت کارډونه تقریبا ان بلاک سول. د چا شناخت کارت سي د نوټس 18 په وجه باندې یا 18 تحت باندې بند سی ول. 18 سیکشن کې دا د اختیارات له نادره سره سي دیتا کارت به بلاک کې دا بلاک کوي هم سي، کینسل کوي هم سي، کنفیسکیټ کوي هم سي، درجی ضبط کوي سي، در کینسل کوي سي. د چا سي کینسل سوي دي یا ضبط سوي دي د هغو سیکشن 18 په تحت والی خلکو شناخت کارډونه بیرته خلاص ول او د هغو زیاتر د هغو خلکو خلاص ول کوم چې په بار ملک کې پساو ول. د چا ویزې نه رینیو کېدلې، ویزا ایکسپایر وه، د چا بله مجبوري وه، د چا بله مجبوري وه او د هغو خلکو کارډونه ان بلاک سول. کومو خلکو چې د یوه خاندان کې د یوه له وجبه ټوله بلاک ول، نو د هغو خلکو کارډونه ان بلاکېده وسوله. اوس به د سیکشن 23 په تحت باندې چې شی راځي نوټس راځي. 18 په تحت به زیاتې نوټس نه راځي. 23 کې څه یایي نوټس 23 څه یایي 23 یایي ته راسه خپل ډاکومنټس پیش که، ته راسه خپل ګواهي راوړه، ته راسه د موږ کوم تصدیق ضرورت ده تصدیق راوړه. ته به د هغه حصه جوړیږي. ته به په قراره نه کښېنې چې د ما کار ځای ته وسو. اوس له دې بعده د 23 په تحت باندې جاری کېږي نوټسان هغو خلکو ته د کومو خلکو چې کارډونه بلاک سوي ول او ان بلاک سول، یا د کومو خلکو ته چې ان بلاک ول اوس هم ان بلاک دي هغو ته به هم د 23 سیکشن په تحت باندې نوټس ورسي. دی به د انکوایري حصه جوړیږي. په انکوایري کې به دی اوس ځان ته موقع درته میلاو سو، دی به د ځان صفایي پیښوي. دی به د کوم چې د ګورمنټ پالیسي ده د پالیسي په مطابق به د 88 ثبوت پیښوي. دی به خپل ثبوتونه د کاغذانو که دی حقدار او د کار به د په حق کې اوکې کیږي. که خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي که چیرې اوس دوی بلاک کې چیرې بیا د تا ان بلاکېده عدالت ته تلل، دا لارې بیا تر ډېره حده پورې د تاسې دپاره او د موږ دپاره بندیږي. نو برای مهرباني موږ به کوشش دا کوو چې له دې واره باید چې موږ د قانوني تقاضې مکمل ترلاسه کو او د قانوني تقاضو په تحت باندې موږ د دې انکوایري حصه جوړه سو. په قراره به نه کښېنئ. تاسې که چیرې دا ویایاست چې دا کارډونه ان بلاک سول د 18 په تحت سیکشن 18 23 سیکشن 18 باندې چې کوم خلک ول د موږ اعتراضونه بې تحاشا ول په های کورټ کې په نادره مې رش جوړ کړی وو چې د سیکشن 18 په تحت نوټس را کړی وو. زه د کله اورېدلم د موږ دعوې اسما ان بلاک کا تر هغو پورې چې زه د نوټس راکه ما واوره بیا له هغه بعد به م ته بلاکوې. زراوه بلاک کړي ول په زراو موږ کیسونه ورته جمع کړل چې تازه بلاک کړی یم غیر قانوني دی بلاک کړی یم. سیکشن 18 که دا یایي سیکشن 18 دا هم یایي سوریدا بغیر به هم نه بلاک کوي تازه ول بلاک کړی یم. نو دوی له موږ هزاروالو جو په سر درد سو تقریبا. بل
پښتنو ورونو هر وخت موږ پښتانه غولول سوي یو یو لیډر دی خوا نه به دی د ما په دې ویډیو باندې کله چې هم سیستم څوک یو انسان مکمل د ځان کې لننه 3 کاله 4 کاله موږ دا بغاري وو سو خلکو او لیډرانو او مشرانو راسي په قومي اسمبلی کې راسي په صوبایي اسمبلی کې راسي په سېنات کې ناره پورته کوي دا خلکو موږ بلاک کړی یو اوس هغه خلکو د ما په اندازه هغه خلکو आवाज 2 3 4 پورته کوم خلک د ما په کینې باندې که غلط نه وم چې هغه د ملک مکمل پاسداري زده ده د ملک مکمل پاسدار جوړ شي بیا نو هغو ته ایجنسیان یو د موږ ګورنمنټ دا اجازت ورکوي چې ورسه اوس په فورم باندې خبره وکړه ته به د پښتنو د سرتاج سي بیا به نو ته د سرتاج به ته او د تا بیا د پښتنو لیډر به او ته به د سیستم دپاره استعمالیږي کورې ودان الله دې عزت وکړي چې چا ناره پورته کړې ده خو لیکن هغه خلک دی اور ماله مخه کښېني سما او دوی هم یورې خبرې سره وکړه اوس ته تر اوسه پورې تا په غوږو کې چا سب الپي در اچولې وه نن چې ته په فورم باندې داسې کول کې دا خبره کوې په سوشل میډیا باندې تا خوله چا تړلې وه چې نن په فورم په تا په یو بیان باندې دا کیسې کېږي تا په یو بیان باندې دا کیسې کېدای سوای ستاسې په ټیم باندې غږ پورته کړی وای کورم بیا هم ودان ډېر آیه درست آیه له کومې خوا رالاست کورم ودان لارې خوا سره راغلي یاست یا د وچلو وجې لانده سوځي له موږ سره د تربت ته که د کومې علاقې د نادره د هیډ کارډ هم بلاک سو بیا دغسې د نورو داسې خلکو کارډونه بلاک سول چې هغه به مشرانو ته ورلو هغه به سیستم چلونو والو خلکو ته ورلو زما کارډ بلاک شو دا خو خلاص که هغه به ټلیفون یې و اول به دا قانوني طریقه باندې خلاصېږي په هغه طریقه به خلاصوي کمیټې به کوي یا به کوي دا به کوي په دې کې ډېر داسې د سیستم خلک هم رالل بلاک شول د هغو له وجې سیکشن 18 ختم سو سیکشن 18 په تحت څوک بلاک شي دغه به ان بلاک سي اوس به هغه خلک ان بلاک کټګري ته ولویږي کوم خلک سي زورور دي کوم خلک سي سمنډه زده ده یا کوم خلک سي کاغذان لري او هغه خلک به بیرته مکمل طور پر بیا بلاک کی آینده دپاره به مکمل بلاک سي نه به بیا انور څه کوی سي نه به عدالت څه کوی سي نه به بل د 88 ثبوت باید تاسې ترلاسه کوئ زاړه کاغذونه ترلاسه کوئ او د نه تاسې چا په خاندان کې یاست هغه راواوړئ خپل خاندان ته راسئ د چا په خاندان کې څوک ده هغه ښه په مشاورت سره یو بل ته نقصان ورکونې والی نه هغه ته راسئ خپل خاندان خلک د خپل خلک بیرته ورونیسي ډارېږي دی نه چې زه کې راوینیسم د ما کارډ به بلاک سي د یو چا کارډ د چا له وجې له ننه بعد نه بلاکېږي یوه بله خوشخبري دا ده چې د تا په خاندان کې که چیرې هم د چا له وجې تا کارډ بلاک سوی د هغه له وجې به د تا کارډ آینده نه بلاکېږي هر سړی به انفرادي طور پر په قانون کې قتل کېږي چې د تا کارډ د تا مسله ده که نه دغسې خو اوس خو داسې کیسه وه 302 به چا کړی و یوه سړي به قتل کړی و ټوله خاندان به نر ښځه کوچنی لوی زوړ ټوله به په دغه یوه 302 قتل باندې پانسۍ ټولو ته ورکړل د ټولو کارډونه به ور بلاک کړل نن به دا له ننه بعده به دا سیکشن 18 ختم سو په دې باندې به تاسې نه بلاکېږئ ډایرکټ کله چې هم سیکشن 23 په تحت باندې ته ناکامه سوې بیا به سیکشن 18 په تحت د تا کارډ بلاکېږي صرف د هغو خلکو کارډونه به بلاکېږي کومو خلکو چې دغه ګوتې لګولې دي یا بارډر کراس کړی ده یا افغاني پاسپورټ جوړ کړی دی صرف په خاندان کې به هغه یو بلاکېږي نور به له دې پاسته یو څوک نه بلاکېږي برای مهرباني تاسې ته دا ریکویسټ کوم تاسې به خپلو خویندو ته خپلو ورونو ته سات ورکړئ که چیرې د هغو پی او آر کارډ جوړي که ایس سی کارډ جوړي که په بارډر ګوتې لګولې دي تاسې ته یو نقصان نه رسېږي تاسې د هغه دفاع وکوله هغه به هم در بحاله سي کوم دفاع نه وکوله تاسې نه بلاکېږئ د هغه له وجې یاد ولرئ مننه کوم بله ویډیو به درته جوړوم د دې باره کې به یو څه مزید معلومات هم تاسې درکوم معلومات ټول په یو ویډیو کې نه درلل انشاءالله تاسې انتظار به کوئ دا ویډیو تر سره کوئ شیر یې کوئ ویې ګورئ مننه الله حافظ د تاسو ټول ورور انور جان ناصر ایډوکیټ های کورټ لاهور تاسو سره مخاطب یم مننه